الله الرحمن الرحیم. د بټگرام میډیا روم ویورز یم احسان نسیم. څنګه چې تاسو ته پته ده پرون موږ د ګیجبوړی سیترامو حوالې سره د یو ماشوم کیس چې دی هغه مخې ته راوړی و. هغې باندې کې ډي پي او بټګرام جناب عبدالراؤف بابر قیصرانی صاحب چې د فوري طور باندې کې اکشن واخیست او نن هغه ماشوم چې دی هغه د ریزې نه د علاج په سلسله کې آباد ته لیږلی کېږي. دا د پولیس ایمبولینس او د پولیس عمله چې د هغه به دې سره وي سپیشلی ډي پي او صاحب چې دی هغه بېګا د شپې کله چې دا ویډیو وایرل شوله نو د هغې نه وروستو هغه ما سره کنټیکټ وکړو. وی چونکې دا خاندان دومره غریب دی چې تر اوسه پورې هغه خپل ماشوم چې دی د بټګرام نه بار بوتلی نه دی. نو ډي پي او صاحب دا محسوس کړه چې موږ دومره کولی شو چې دې ځای نه بوځو ایبٹ آباد ته او هلته د هغه ټسټونه وشي او د مرض پته ولګي. نو په دغه سلسله کې نن د بټګرام د ایمبولینس چې دی موږ به دې ځای نه ځو. هغه مریض هغه به د ایمبولینس کې اچو او ډي پي او صاحب چې دی د هغه پي آر او ابراهیم شاه صاحب او نور د ټیم کوم کسان چې دي هغه به دوی سره وي. موږ سره اوسئ. بټګرام میډیا روم ویور څنګه چې پرون د دې ماشوم هلک داستان په مخه کړی و په هغې باندې کې بټګرام ډي پي او جناب عبدالراؤف بابر قیصرانی صاحب فوري اکشن اخیستی او نن دا ستاسو په مخ کې فوري طور باندې کې ټیم چې دی هغه رالیږل دی او د هغې پي آر او صاحب ابراهیم شاه صاحب او سره نور چې کوم ټیم دی هغه دې ځای کې موجود دي او دا ډېره غریزه علاقه ده. دې ځای ته ایمبولینس چې دی هغه راغلی نور کوم پولیس عمله چې دی هغه دي دې ځای نه دې ځای نه ځي ایبٹ آباد ته او هغه ځای کې به د دې هلک چې دی کوم ټریټمنټ دی هغه کېږي. د هغې نه وروستو به پته لګي چې دته مسله څه ده او پس په د هغې نه وروستو مخې ته چې څه هغه به کېږي. ډي پي او عبدالراؤف بابر قیصرانی صاحب چې د هغه مخکې هم د بټګرام چېرته هم داسې څه خبر راغله هغې کړ ده او دا امید ته نه بیا هم ساتو چې مخې ته مزید داسې کوم کیسونه راځي په هغې کې به د بټګرام د عوام په شانه بشانه ولاړ وي. ډېره مهرباني.